دې ګدۍ ډوډۍ اچوي پته لګي نه چې دا څه شی دا کومه نشه پکې اچولې په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخښونکی او مهربان دی ملګرو یو ځل بیا زه تاسو له یو نوی شی ښوول غواړم راغلی یم په بوله او دلته د تېرو 28 کالو نه 28 کالو نه چې کوم مشهور چې واله دی او پراټې ورسره ملاوېږي ډېر مشهور ډېر خلک ورته راځي او خصوصا د مازدیګر نه ولې تر ماسپښین 12 بجو پورې دلته د یو اختر په شان یو رونق لګېدلي نو راځئ چې هغوی سره دا د 30-35 سالو نه داسې لکه د چای دغه دی که نه چای ډېر مشهور او بل مونږ چیني پیدا ښه استعمال دلته خو چې کله نه دا هوټل اچولی شوی موږ راځو او چای څښو د دې کې څه داسې خصوصیت دي لالا چې تاسو همدغه دې پسې راځئ خامخا دې ګدۍ ډوډۍ اچوي لکه نشه کړي دا ټولې نشه کړي دي هغه سماوار کې ډوډۍ اچوي والي سره موږ دا وایو لالا غوښې ګپو لګولو او ماشاءالله ښایسته چې ډېر لرې ځای نه خلک راځي او دلته چې سکي زه خپله 3 کاله چې زه هم راځم زه ذاتي د پېښور یم دلته په بو کې پاتې کېږم ماشاءالله چې ښایسته چې دا اوري او ډېر لرې ځای نه ورته خلک راځي او ډېر په مینه باندې چې سکي اوري او بل موږ هم ډېر وخت نه ملګري یاران دوستان هر مازدیګر راغونډېږو ښه مزېداره چې د ښه په سور سکو ګپې شپې هم لګو شیراز هم دا ډېر مشهور هوټل دی موږ واړه رالوي شو ټول خلک هم دلته راځي زموږ مشران کشران ټول دلته چای مې څښي واپس کور ته ځي پته لګي نه چې دا څه شی دا کومه نشه پکې اچولې نه دا ټول خلک هر څه خپل کارونه روزګارونه پرېږدي او دلته کې راځي او ماشاءالله اوس کار مار ښه دی صفایي مفایي هم شته چای هم ښه ورکوي پراټې هم ښه شته پخوي او بس الله دې کامیاب ساتي حوالې سره زه دا بیان ورکوم مونږ د پېښور نه راځو او دلته ټول ملګري راټول شوي او خپلې ګپې شپې لګو دلته ناس پاس یو زاړه کسان ټول راځي ملګري دي ښه ښکلې ګپې هم لګي او چای هم ښه برابر چای ده او دا خلک راځي ښه په مینه